سبحانه وتعالی قرآن کریم کې د مؤمن شان داسې بیان کړی چې د مؤمن وذکر فإن الذکر تنفع المؤمنین، چې مؤمنین چې په خپل منځ کې دین په نسبت سره کومه مذاکره کوي نو الله دواړو له فایده ورکوي. وذکر فإن الذکر تنفع المؤمنین. د حج د قربانۍ میاشت شروع ده، نن به سره لږه د حج مذاکره وکړو، لږ شوق هم زیات شي، جذبه هم زیاته شي، دا خوښه مه ده که نه. پهله په دې ځان پوه کړي چې په عمره کې ټول شپږ خبرې دي. دو فرض مولانا صاحب، سو واجب دي؟ دو واجب دا داسې څیز دی د حج عمره که نه، حج عمره چې دا عملي طور باندې چې وکړې سړي ته پته لګي. دا کتاب کې ما څو کاله درس کړی مو خو بیا هم په پوهېدم نه، مور مې بلکل ټک نه ده ویلی او هغې به راته داسې یو عمل دی د حج. خو زه انشاءالله داسې درته وایم، امید در به دی چې مولانا صاحب چې سکل کتاب حج پړوی که نه ډېر به راته دعا وکړئ. دا خالي لږ ما ته ګورئ. په عمره کې رضوانه څو خبرې دي؟ شپږ. دو فرض، دو واجب او دو سنت. څومره اسانه شو. عمره کې څو خبرې دي؟ شپږ. دو فرض، دو واجب، دو سنت. په فرض او په پرېښودلو سره د هغې تدارک نه کېږي، ازاله نه کېږي، او د واجب په نقصان سره تدارک کېږي په دم، په مانځه کې په سجده سهوه باندې، او په حج او په عمره کې په دم باندې ګډه چیلې. اوس عمره کې شپږ خبرې کومې دي؟ په عمره کې شپږ خبرې دو فرض دي. څو خبرې فرض؟ دوه. لومبی احرام فرض دی، او په احرام کې به درې څیزونه وي: نیت، تلبیه او احرام. یو فرض دی خو څو کاره به پکې کوو؟ درې. احرام یو مخصوص لباس واچو، او احرام سره سره نیت او تلبیه. یو ځل ووایه لبیک اللهم لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمة لك والملک لا شریک لک. زده کېدو په نیت باندې څه پته بلاوي خدای مونږ ګناهګار هم بولي. خواجه عبدالمالک صدیقی رحمت الله علیه به فرمایل وی هم کالے کتو سے بھی بدتر ہے، اور الله سبحانه و تعالی د مونږ تور سپو باندې دغه ښایسته پاک ځای په ناولې کوي نه، الله د مونږ پاک کړي او الله د مقبول حج او د عمرې توفیق راته نصیب کړي. ښه زده به م شي. عمره کې څو خبرې شوې؟ شپږ. دو خبرې فرض، احرام او په احرام کې نیت کول او تلبیه ویل، او طواف د بیت الله شریف چې دی دام فرض دی. لاړ څومره آسان دی. صحیح شو که نه؟ دو کارونه پکې واجب دي. یو د صفا مروه کې سعی ویلی شي منډې ته. صفا مروه کې پوهیږم په صفا مروه کې منډې وهل واړګینو په ژبه کې. صفا مروه کې څه شی؟ په عربۍ کې ورته سعی وایي، سعی بین الصفا والمروه. او حلق یا قصر، سر په بلیډ باندې خریل یا د ټول سر څلورمې حصې ویښته کټ کول. خلک به د نارینه د ویښتو نه کټ کینچې باندې کټ واخلي، هغې سره سړی احرام نه نوځي. زنانه به دا ګوتې نه داسې لږ ویښته تاو کړي، ټول ویښته به راونیسي، ګوتې نه به یې تاو کړي او ټک به ترې پورته کړي. خپل یې اخلي، ترې خاوند یې اخلي. د دوه شیان واجب شو: سعی بین الصفا والمروه
او حلق یا قصر. اسانه ده کنه. او دو سيزونه سنت دي، دو یا درې. یو استباع سنت ته. استباع دې ته ویل شي چې دا خی ولې که تاسو خیال کړی کنه اجیان صدر تاو کی او دا خی ولې ښکارا کی څو مفتي څه وکړ دې ته ویل شي استباع. دې ته څه ویل شي استباع. الله درته دا په وخت چې کله طواف شروع کوو نو دا سنت ده. او دویم استقبال او استلام څه شی دی دا تکینه تلک څه شی وره تا ته دې ضرورت دی دا عمل شروع دي کتابونه راټولې په هغه کې شي نه سموي اجتماعي عمل کې جوړاويږي نو نفس او شیطان شر نه به مالا بچ ساتي هر وخت خپل عملي کنه د کتاب کې خودلو چڼې او چتول خپل ټیم دی بس ختم شروع دی دا بزرګ ماشاءالله بالښتونه سوي شیطان هغه بدبخت دی اسلام لا ضروری ده کنه چې موږ نه متپوش موږ ته حضرت صاحب کړي اجازه ته خلافت را کول کړه چې یہ پیر حضرات قیامت کے دن ان کے منہ میں آگ کے لگام منہ میں آگ کا لگام ڈال کر کھینچیں گے استاد خپل متعلقین اصلاح سره نه ده ته وخت است دمرلنه نه راته او تا د ته بالکل څه نور کوله ده ها دوه خبرې څه شوي سنت شوي دوه یا درې چې کله موږ تاسو حرم شریف لاړ شو بیت الله لا نو چې کله بیت الله لزو نو د بیت الله استقبالم سنت ته استلامم سنت ته استباعم سنت ته استقبال استلام یو کې راولې استباع ځان لراولې او یا رمل او استباع دې ته ویل شي چې دا اوله ښکارک دا په اوله و چکرو کې نور نشته بس چې طواف ختم شو دا به ختم شي او استلام ویل شي د بیت الله شریف حجر اسود په شونډو باندې ښکلول استلام شو لا کالج والا ورته سکای کیس وای څورته وای سکای کیس او یو د کیس دا کولاو کنه الله بنده تکینه کنه مدنګ تکینه تشریف کرد کده مخامخ کنه دلته مت مو سره ملګری څلور میاشت هغه ته به دا 2.5 غنټې تعلیم په دعوت تبلیغ کې ګران کار دی او د مازیګر منځ نه وروسته خبره چې بیا د وړي مازیګر یې دا 2 غنټې بیا داسې کس ورته کینې کنه چې هغه عاجز په خپل هم نه پوهېږي زه څه وایم نو موږ سره یو کس خیام نومېده ډېر خالکو ما ته وی چې مولانا صاحب ما ته هغه زاړه امیر صاحب وی چې تا کې خوی خصلت ته منافقت دی په مسجد کې تنګېږي هغه به داسې چلو چې موږ مازدیګر خبره به شروع شو نو ده به خبره به پرېښوده بس را به ورته ورته چې څه شي ته راوتلی چې مولانا صاحب اور مه لګول پخلی هم په اور به یې لګولی شو پیاز به کټ کول اور به یې لګول خو بس مولانا صاحب سفر ته یم که نه چې د 2 کسانو نه علاوه بل چا خبرې کړه زړه مه پړک چوي او اصلاح کېږي په داسې کس ته چې ستا نفس نه غواړي ستا مزاج نه غواړي او بیا کښېنې نو بیا نفس زبردسته اصلاح غواړي خما څه خبره ته کوله 2 فرض 2 واجب 2 یا 3 سنت اختیار لومبی فرض څه شی دی احرام فرض او احرام کې تلبیه او نیت او طواف د بیت الله شریف دا فرض شو صفا بین مروه دې کې سعی کول منډې وال دا واجب شو او حلق یا قصر دام څه شی شو دا واجب شو او د هغې نه وروستو استلام کول د بیت الله شریف یا په شونډو ښکلول او یا سکای کس الله اکبر ولله الحمد دا بس دا سنت ده دا سنت ده او رمل نه دی رمل په اولنیو 3 چکالو کې پهلوانانو غوندې تلل منډه نه وال پهلوانو غوندې تلل دا سنت دي دا خو د عمرې عمل شو ده عمره اسانه وه که مشکله وه اسانه وه درته اجمال وایم بیا ورته مخکې به خبره ذکر کوم او په حج کې لس خبرې دي دا طلبه وورئ انشاءالله پرچه کې به م ډېرې په کار باندې راځي ده حج کې څو خبرې دي لس خبرې دي
څو واجب دي څو فرض دي څوک ویلی شي جی اصل کې دا شی ما تاسو ته ویلي دا اج عمره نه ده دا کالجانو ته پریکټیکل وی حاجی عبدالوهاب صاحب رحمت الله علیه به فرمایل وی دا هر انګلیش ته لفظ نه وروستو یهودیت چھپی ہوئی ہے یهودیت اور عیسائیت چھپی ہوئی ہے خدا انګلیش الفاظ بعض ته مجبوری شي دا عملی چیز دیم چې په خپل باندې وکړي تاسو پریکټیکل ورته کې څه مصیبت ورته بیا په سمجھ کې راځي بیا په چا کې راځي سمجھ کې راځي حج کې ټوله لس خبرې درې پکې فرض دي او و پکې واجبات دي څومره آسان شو طلبه ماشاءالله وای حج کې څو خبرې دي لس درې پکې فرض او و پکې واجبات ٹھیک ده کنه او دا یاد ساتئ چې ټول حج په 15 ورځو کې په 4 مقاماتو کې ادا کیږي خبره ختمه ټول حج طلبه کرام اوره ټول حج په 4 ورځو کې دی 15 ورځو کې او په 4 مقاماتو کې دی 4 ورځو تا چې حج نه کړي کنه دوی چې بس حج خانه کعبه کې ادا کیږي دا نه په 15 ورځو کې کیږي او په 100 مقاماتو مفتی 4 مقامات څو فرض دي پکې درې څو واجبات دي پکې و ماشاءالله بیا وایي حج کې ټول څو خبرې دي لس خبرې ماشاءالله درې فرض او واجبات په څو ورځې کې کیږي په څو مقاماتو کې سلام صحیح شو کنه حج شو خګور سرتا فرض په کې څو دي انتهایی آسان یو احرام او په احرام کې څو خبرې وي درې نیت تلبیه او احرام دا مجموعه یو ده وشو کړیو دویم وقوف د میدان عرفات دم فرض دی وقوف د میدان عرفات دم فرض دی او دریم طواف زیارت فرض دی طلبه کرام به پوهیږي د عوامو مفیدولو کوشش کوم دا څو فرض شو درې احرام وقوف د عرفات او طواف زیارت ٹھیک ده کنه وشو او و پکې واجبات دي و پکې څه دي واجبات دي او واجبات کوم دي ری نون حت وی رن حت و ری نون حت وی څوش وی را نون ح طا سلور دا سلور خو واجب دي دا او دا ډیر آسان دي دا رن حت کې ماته لګوره دا وقوف د مزدلفه دام واجب دی وقوف د مزدلفه دام څه شه دی واجب دی بیا چې او شپه د مزدلفه تیر شو یو خدا وساته یو شو سلور نور شو رامانا رمیه عبید اشتل څوک اشتل شیطانان ویشتل رمی الجمار چورته ویلی شي رامان رمی معنا ویشتل دا کله به شغل کو کنه نن ټول پرستړي یو ماشاءالله کلاس ته او تاسو طلب کینی ما چې زه بس هم چې سور زمدو بس وجود درد کوي دا ماشاءالله لوډ سپیکر ولا مراغه اوه رمیه رنحت رمیه ویشتل نون معنا نحر چې قرباني ورته وي رن حط ترتیب دی پہله به شیطان ویلې بیا به قرباني وکړي بیا حیدا حلق سرخل قصر یا حلق څو شو څلور یو هغه څلور در یو خو شپه تېره شو وقوف د مزدلفې او رمیه شوه نحر شو حل شو حلق یا قصر حلق یا قصر رن حد او توی سره ترتیب چون کې واجب دی طواف زیارت ترتیب سره په دې ورځ باندې درې ورځو کې نو څو شو
5 او یو طواف وداع څو شو 6 200 روپۍ انعام ورکوم کو بل چا وي 100 روپۍ ورکوم خیر 200 ډېرې زیاتې دي بل څوک داسې ځوان شته یو ځل په حرم شریف کې د مکی صاحب درس او یو 1000 ریال ورکوم که چا ما ته چا د امام بخاری د کتاب نوم واغسته 1000 ریال 1000 ریال ورکوم که په دې مجمع کې ما ته د کتاب البخاری دا خو نوم نه دی دغه باندې خو مشهور دی د کتاب البخاری نوم چا راته واغسته نو څومره ریال ورکوم 1000 ریال یو چالم نه ورته مولایان طلبه پکې ناست وي چې څه ویو هغه وخت کې ګوګل شریفونه چې ورکه چې بخاري کې کیا نام ہے نو د امام بخاری شریف د کتاب نوم دی الجامع الصحیح المسند مختصر من امور رسول الله صلی الله علیه وسلم وسننه وایامه بهر الله خبر بل پر ولاړ مولانا نه واجب وي کوم یو دی 5 وي هم چې وو واجب دي نه ترتیب واجب دی موږ په نزدیک واجب دی کنه دی واتم الحج والعمره لله لا څنګه دی دا ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله موږ په نزدیک باندې مفتي صاحب څه واجب دی احناف په نزدیک ترتیب واجب دی ترتیب څه شی دی دا کسر دا روسته کو قربانی د مخ کې کا نو څه شی بار باندې واجبېږي دم د ترتیب واجب نو واجب شو کو نشو نو څو شو او او درې لس یاد شو کې یاد نشو وای بیا حج کې څو خبرې دي لس خبرې دي څو فرض دي درې څه شی فرض دی احرام او وقوف شاباش عرفات او طواف زیارت سو واجب دي وو واجب دي وړومبی واجب چې دی وقوف ته مزدلفه واجب دی وقوف د مزدلفه واجب دی او رن حط واجب دی رمی نحر حلق طواف زیارت او ترتیب څه شی دی دا واجب نڅو شو وو اوس ماته لګوره رسول الله صلی الله علیه وسلم حج څنګه شو حضرت انس رضی الله تعالی عنہ فرمایي وای په څلریشتم د ذوالقعده باندې رسول الله صلی الله علیه وسلم د زیارت په ورځ باندې د ماسپخین نرستو د مدینه منورې نه کوچ کول او ولادت تاسو مونږ ټول له بار بار د حاضرې توفیق نصیب کی د مدینې نه بهر 6 کیلومتره په مسافت باندې یو علاقه راځي هغه ته ویل شي ذوالخلیفه څورته ویل شي ذوالخلیفه نو مازیګر یا پړاو چول په ذوالخلیفه کې او په دې سفر کې په صحابه او په صحابياتو باندې تکوینی تور باندې الله تعالی څه حالات راوستلیو او دا حالات دی وجنه راوستلیو چې د امت ته الله تعالی عملاً د دین را رسون کې ودا کتاب کې نه بلکې څه شي عملاً ماخام مسختن ټیم کې ماخام د پدیش په باندې د حضرت ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنہ د زوجه محترمه د اسماء بنت عمیس پدیش په بچي پیدا شو په دی حج په سفر کې محمد ابن ابي بکر محمد ابن ابو بکر په خبر پويږي مدینه منوره منوره 6 کیلومتر یو مقام راځي چې لاړ شي په ډېر وسیع مسجد جوړ شوی لیکلي دی مسجد ذوالخلیفه شپته رشوا ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیق رضی الله تعالی عنها فرمایي نبی علیہ الصلوۃ والسلام غسل فرمایل ما د نبی علیہ الصلوۃ نبی علیہ الصلوۃ والسلام په وختو کې ما تیل لګول تیل او حضرت بریر رضی الله تعالی عنها چې کوم د نبی علیہ الصلوۃ والسلام یاد حضرت شیوین زوا لګه مونږ تاسو د ګرمو کو پاوډر کتلی کنه ګرمو کو پاوډر خوشبوین کوي او ګرمه کې بیخي هغه وخت کې ودا سي او چت عطر جوړېده هغه د نبی علیہ الصلوۃ والسلام په بدن باندې هغه خوشبو لګول بیا نبی علیہ الصلوۃ والسلام له 2 سپین صدرونه راوړل شو نبی علیہ الصلوۃ والسلام یو نس پرېدا جوړ ک او بلنا اظهار جوړ شو بیا چې کله سحر شو نو نبی علیہ الصلوۃ والسلام چې منځ کول
نو مانځه نه وروستو نبی علیه الصلاۃ والسلام چې کله په اوخه باندې کېناستېده نو تلبیه یې وویله. نو مولانا سید احمد خان پالمپوري رحمت الله علیه به فرمایل چې کله تاسو حج او د عمرې سفر کوئ نو په ایرپورټ کې د مانځه نه وروستو تلبیه مو وایئ. چې کله په جس کې په سیټ باندې کېنې او احرام د تړلی نو هغې نه وروسته بیا څه ووایه تلبیه. دا سنتو ته ډېره نږدې ده. نبی علیه الصلاۃ والسلام چې کله په هلته خو ټیکټ یې هغه سیټونه نه وو اوښه وه چې په اوښه باندې کېناستېده نو نبی علیه الصلاۃ والسلام وویل لبیک اللهم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک او احرام یې وتړل روان شو. تاسو چې کله په حج کې د عمرې سفر کوئ او قدرت کار ته ګوره تاسو ته په سکرین لګېدلی دا د دشت بیابانونه دي چې یو شی نه ښکاري او سکرین باندې به تا ته ښکاري ارته به جبل فلانی او جبل فلانی د غرونو نومونه اوس هم شته. نو هلته به کله هم که به سکرین باندې راشي نو جبل عرج به راشي. ده نو 25 کیلومیټره نبی علیه السلام چې سفر وشو نو بیا به پړاو واچول. نو په جبل مقام عرج یو ځای و نبی علیه الصلاۃ والسلام دلته پړاو واچول. خو د پړاو اچولو نه مخکې د حضرت صدر سیده صفیه رضی الله تعالی عنها د هغې اوښو بیمارو. نو نبی علیه الصلاۃ والسلام حضرت عایشه صدیقه رضی الله تعالی عنها ته وفرمایل چې ته د خپل اوښ حضرت صفیه له ورکړه. چې اوښ یې وله ورکړو نو حضرت عایشه رضی الله تعالی عنها وروسته شوه او د هغې اوښ د چې صحیح د صحتمند دی له ورکه دویم. نو چې کله ورسره یو ځای روانه شو نو د هغه صفیې د وجې نه به ټوله کافره وروسته روانه وه ځکه اوښ یې تلی نه شو بیمارو. نو د دې اوښ چې ورسره بدل شو نو د دې اوښ په د نبي علیه الصلاۃ والسلام اوښ سره جوړه روانو او حضرت عایشه رضی الله تعالی عنها ترې جدا شوه. نو 25 کیلومیټر د سفر یې چو شو نو حضرت عایشه صدیقه رضی الله تعالی عنها د نبی علیه السلام سره انتهایی واله. نبی علیه السلام د امت ته نصف د دین نیمه حصه چې د ام المؤمنین حضرت عایشه صدیقه رضی الله تعالی عنها په وساطت باندې امت ته رسېدل. په مفتیان صحابه چې دي دا 49 دي د 49 اختتام کیږي په 1400 او په 1400 اختتام کیږي په اوو او په هغه اوو صحابو کې چې دغه فتوا به چلیدا په هغه کې حضرت عایشه صدیقه رضی الله تعالی د هجرت نه شپږ کاله مخکې هجرت نه شپږ کاله وروسته غالبا پیدا شوې ده حضرت عایشه صدیقه رضی الله چې مناقب یې وګوري په بخاری کې مناقب یې وګوري سړی ورته حیران شي. نو حضرت عایشه صدیقه رضی الله تعالی عنها نبی علیه السلام ښځې او د خاوند سره د ناز یو تعلق دی او دا داسې سفر شوی دی نبی علیه الصلاۃ والسلام چې نبی علیه الصلاۃ والسلام امت ته تعلیمات مخی د جایز او د ناجایز او درست او د صحیح تعلیمات مرته خو او تربیت هم کوي. مناسک ته حج مخی او څه شم کوي دا تربیت هم کوي چې استاد به د خپل شاګردانو سره ژوند څنګه تیروي. یو خاوند به په خپل کور کې ښځې سره ژوند څنګه تیروي. یو امیر به د خپلو مامورانو سره ژوند څنګه تیروي. یو پیر به د خپلو مریدانو سره وخت څنګه تیروي. چې هلته ورسېد او پړاو یې وچول په مقام عرج کې نو خفه وه ناراضه وه. نو نبي علیه الصلاۃ والسلام ورته فرمایل چې عایشې چې ته کله مانه ناراضه یې ماته پته لګي. څنګه پته لګي؟ چې کله ته مانه خوشحاله نو وایې چې ما د محمد پر رب باندې قسم وي او چې کله مانه خفه نو بیا وایې چې ما د په ابراهیم پر رب باندې قسم وي. الله اکبر. نو حضرت عایشه صدیقه رضی الله تعالی عنها نبی علیه السلام چې خیمې له راغې خفه وه نو ښځه او خاوند یې راضي کولی. نو حضرت صدیقه رضی الله تعالی عنها خاموش په دې کې ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه کنز العمال غالبا دا حدیث راغشته چې ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه کله راننوت نبی علیه الصلاۃ والسلام ورته فرمایل چې ما د دې په درمیان کې ته بدی فیصله وکړي ستا پلار ته چې زه ملامت یم او کوم ملامت نه یم. نو حضرت عایشه رضی الله تعالی عنها نبی علیه السلام ته چې خبره ته شروع کړي که زه شروع کوم متکلم څوک شي خبره زه کوم کته کې. حضرت عایشه صدیقه رضی الله تعالی عنها ورته چې خبره تو کو خو ټیک ټیک خبره په دې باندې حضرت ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنہ واله چې یو سپېړی واله نو د نبی علیه الصلاۃ والسلام شاته تی پټه شوه. نو نبی علیه الصلاۃ والسلام ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنہ ته وی چې یا با قحافه دا خو کوم رجینې ده
دې ته د غونډۍ د بلندۍ او د اتار او د چړاو څه پته لګي په سفر کې ته خو موږ دله نه وي راوستلی چې موږ په منځ کې وال کوه ته خو موږ فیصلې له راوستلی وي چې کله ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه نو نبی علیه السلام حضرت عایشه رضی الله تعالی عنها ته چې څنګه مت اخلاص کړي دا احادیث راغستې دي او راغستې دي د پاره دي چې موږ تاسو په کور کې ژوند څنګه تیرو زموږ په حضرت سے په مجلس کې کنه مجلس کې نیوزل حضرت سے به فرمایل چې ما د چونکه خسته تربیت کې ډېر په احسن طریقې باندې او یو ملګری وغه ملګری د ما د ماشومان نه تاسو کول چې د په کور کې ژوند څنګه دی نجی زندگی نو هغه اهلیه وی چې ماشاءالله دومره خسته ژوند تیری چې په پوره کال کې تهجد ته نه دی پاتې شوی هته نه دی پاتې کیږي په پورا کال کی تہجد تھی نہیں پاتی لیکن حضرت جب غصہ ہوتا ہے نا غصہ ہوتا ہے تو ماں باپ کی ننگی گالی دیتا ہے پورے سال میں تہجد نہیں چھوٹی ہے اردو خطول پہ گئی کنا خوئی بکر چبا جلال کے راشی کنا غصہ شی نبیات سوئی وہی بیا دا مور اور دا پلار رہتا ماں باپ کی ننگی گالی دیتے ہیں حضرت آپ بتائیں یہ تہجد اس کو بچائے گا गाली भी देता है अपनी बीवी को भी देता है और फिर माँ बाप की नंगी गाली देता है बाहर तो माशाल्लाह बहुत सूफ़ी बना करता है नरम होता है लेकिन घर वालों के साथ छोटी छोटी बातों पर ऐसे तेश में आ जाता है अब ये हज़रत से वो मुखंदरी से फिर बाद सालिकीन जहालत के गुस्सों के कहते हैं कि मुझ में जलाल बहुत है मुझ में क्या है मुझ में जलाल बहुत है او دا د ذکر اثرات دماغ په کې خشک شي او چې دماغ خشک شي کنه بعضی کسان وي دماغ مرته کړسوک دماغ مرته شخړه وکړه دماغ مرته لمبه شو دماغ مرته څه شو چرته دا مخې امیر سیب ډېر خسته خبرې او موږ دماغ لمبه کیږي کمزور وته وی با جوړ کوم کار کول یو رنگ سازو او د فوج والا آرمی والا کارم کول یو کرنیل ورته بدر دوی سی ورته وی هغه بدر دی ورته وی کنه د دې د کې چې په صبر دی نو ورته چې صبر کوي نو څه کوي کرنیل ته سویل شي ته جلال ښکارا کا چرته یو تانیدار ته ښکارا کا پولیس ته ښکارا کا هغه ته جلال ښکارا کا بیا به چې واقعیت څه شي په کمزور تعالی غسار زی او تعالی په لوی باندې د موده یا د منصب یا د دنیا دار په تعالی غوسه نار زی پوه شي چې دا د نفس کې ګډوډ دي نفس کې څه شي دي دا ګډوډ دي نو څه کنه دا نو ماته څه چې په دې سفر کې نبی علیه الصلاۃ والسلام بده دوی عملاً داسې تربیت کول حکومت ته احکاماتم خود لیدي او تربیت هم خودل دی چې تاسو به یو خاوند به د خپل اهلیه سره څنګه ژوند تیری امت ته دا خودل واستدار تاسو اندازه ولګوي چې صحیح روایت دي چې زرته وایم چې زبا چرته کور والا سره منډه ونه مچو ځانونه راته بزرګان ښکاری کنه او نبی علیہ السلام باندې قرآن نازلېږي وحی راځي زړه د تقوا د طهارت نه ډک دی او حضرت شیر رضی الله تعالی عنہ چې په دې غول کې منډه وو دا موږ له څه تعلیم راکړي دا موږ له دې خبره تعلیم راکړي چې تاسو به خپل اهلیه سره ژوند څنګه تیروي دا او بیا چې کله په یو سفر کې دواړو منډه کا نو حضرت شیر رضی الله تعالی عنہ ته مخ کې شو او خوشاله و نو دا نه چې اته مخ کې دا ځانې مخ کې کړه چې خپل کور والا او ماشومان به جانبوج کر څنګه خوشاله وي همونږ یې د خفه کولو دپاره طریقې غواړو داسې ده که نه ده وړه خبره باندې ستاسو خو ماشاءالله ډېر ښه خلک یې ما خو مونږ خو د لوړګي خلک یې لوړګي خلک چې اوهو چې ویې ګورې ډېر قابل رحم دي نو څوک عزم کوي چې د چا واده شته چې زه به انشاءالله اهلیې سره بچو سره انتهایي نرمي کوم انتهایي څه شی به کوم نرمي کوم شفقت باندې او چې چا نه دا دې نیتو کوي په نیت خو اجر میلویږي چې زه به کور والا به یې انشاءالله چې موږ تبلیغ کې راشو خدمت کوو که نه کوو دا پیاز او ټماټر کټ کوو که نه کټ کوو کور کې څوک کټ کوي
ماشاءالله جاړو څوک لګي کور ماشاءالله ماشاءالله کوشش وکړو کنه ان شاء الله د نبی علیہ السلام اخلاق خبره مخکې څه وشو چې بیا مخکې روان شول نبی علیہ السلام درش پیته او خان خپلو او د شو خان سل او خان قرباني کړه ده علي رضی الله تعالی عنہ د یمن راوستل او چې روانو د نبی علیہ السلام د اوخ خادم زمار چو د حضرت ابوبکر صدیق رضی الله تعالی ما خبرونه خو تنګيږي خو نه چې دا راځه شهرات شوري کومړو دومره خبره وګد خبر تنګ خو نه یې کنه د ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنہ یو خادم وو هغه خادم د نبی علیہ السلام د اوخ زموارو قدرت کارته ګوره چې هغه نه او خرق شو په هغه باندې د نبی علیہ السلام ټول د سفر سامان زاده را صحابه ته پته ولګید چې د نبی علیہ السلام او خرق شوی دی دا نو چا به پنیر ټوکړه راوړه چا به څه شی راوړه چې تاسو جی او خرق شوی دی دا قبول کړي نو سعد بن عباده او قیس بن سعد رضی الله تعالی عنہ دوی ټول خپل سامان راوړه د خوراک والو دا ولا چې رسول الله ستا او خرق شوی دی موږ نه دا شی قبول کړ نو نبی علیہ السلام خلکو سيزونه راوړل نو عمر ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنہ نرم مزاج او خادم یو غلام او سخت خبره نو نبی علیہ السلام راوغوښتو چې نبی علیہ السلام ته چې یا با قحافه دا اخر کې دل دا د ندی اختیار کې دي نه د ما اختیار کې دي نه د ستا اختیار کې دي بس او شو ورک شو خیر دی تر گذر کا په دې ټول په حج سفر کې چې تاسو ګورئ کنه الله تعالی الحج اشهر معلومات فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال او دا درې وړ ډيري تاسو لاړ شئ خدای نن بوت لیک جګړې ډيري ته ما په سیټ باندې ولې ناشته باباګان چو ګورې ځوانان چو اوه چونکه سفر برداشت خو سفر کې خو مشقت وي سخت جګړې په مستو باندې سره کله خلی وکړه جګړې دي او فسق دومره زیاتی چې البته حجیانو ګوري یو حجی جنجال بدی باندې کول چې د ما کمرې ټي وي کیبل کار نه کوي ماده په حرم بیت الله کې بدی باندې جنجال کوي کمره کې بپروتي اطراف ولا خلک رغري اتلو ټي وي لیدلې نه یل غټ سکرین لګیدلې او د انډیا فلمونه ګوري جیو نیوز ګوري انهستي چې ټلیفون ورته وشي کنه وای یاره څلورم 15 توافونه مالک طواف مالوک او بیا څه دروغ موي او عمل هم نکي اوس موږ سره یو کنه دا یاد ساتي کنه چې سړی په حرام باندې مبتلا شي کنه حرامو کې نو دا حرام خوړل حرام ویل دا په مزاج کې د چاپلوسي صفت پیدا کوي څه شي صفت پیدا چاپلوسي چې کوم کس کې حرام خوري کنه نو دا به د افسران وتا د مالدار وتا د په چاپلوسي کوي او کو چرته یا د غیر محرم سره تعلقاتي نو دي ته هم چاپلوسي کوي دی عبدالوهاب ابن بیده موږ د وفاق المدارس نگران اعلی او د مسؤل د موږ مستورات نو ما سره به کله کله خبر ډیر خسړیو ما ته چې مولانا صاحب فلانه مولانا صاحب دیو جنې د نگرانې د پاره ډیر زور لګول نو مرته هغه ډیر او څه چل کول چې اربرغه کنه د مدرسې د جایزې لا او چې وکړه چې داسې ګډوډ کوي او پر دې اهتمام نشته ده نغد سودا او پټکې به د سر نکوس کو بدواګانې به شروع کړ نمبر جلالی بزرګ باندې وکړل 33000 سپیډ والا بزرګ د محتممین یې سم برابر کړیو کړه سم منډي بیت وسته الحاق به چې لاغه کنه سب بیا به لوي چې خپل اخرت تر نشم انتهایی سخت سره نو ماته چې مولانا صاحب فلانه مولانا مفتی مولانا او دیو جنې متعلق هغه کو نو مورته چې مولانا ته مولانا می او ته خدا سے چاپلوسی کوي لګا سپای چې خپل آقا ته چاپلوسی کوي دی جنې د پاره وای ولا چې سم خبره نو د حرام خوري په سړی په مزاج کې د استغنا په ځای باندې څه پیدا کی خوشامندي او چاپلوسی خو به مالداري خو چاپلوس په مونږ نو د جمعې ورځ وا ملګرو سورته کهف وي او د سورته تسبیح منځ یو کو
اوس د غټ بلاګه د غټ چې تسبیح نه ټک ټک چې کی دوه ډبل تسبیح مړی او کله موبایل ورسي عجز لنه قران کریم ورته نه وسوس چې کاته موبایل راوړ ټک 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 دلته اوس یو د کسٹم افسر په تور خام کې یا پاغه کې الله چلو سیبا چې څنګه چلی چې قران چې بیت الله را ته مخامخ ته تا د پروزه د پرمټیر ته وګڼي او بیت الله موږ په مسجد حرام کې په یو کونه کې نه است بیت الله را نه خبره لري چې قران چې مکی کوټم را تخکاری او مخامخ د جمعې ورځ د ډیره دعاګانې ورته کړم او لګیا په فیسبوک کې استغفر الله نو د صحابو کې صحابي د غنو موزر صفوان د د مزاج چې قافله په اوچته شو د بي اسارو او کاتب چې چانه خو بکس پړونه یې چانه خو بچ شپاتې دي د نبی عليه الصلاه والسلام او خدمت ملاو شورت او خیره واستو چاله ورک نبی پاک صلی الله علیه وسلم له نو په پنځم یا پشپغم د ذل حجه باندې لس فرض کرا ورسېده او چې کله نبی عليه الصلاه والسلام را ورسېد مکه مکرمه ته نو د مکی مکرمه دو قسمه ده د بیت الله شریف داسې دي تلی کې داسې ډوب پروت دی چې بارانو شي ټول لاسي او د غرونو راکوزي شي او غرزي نو دی حصے ته ویل شي اعلی مکه دی حصے ته او دی حصے ته ویل شي مسفله تاسو کوم طرف ته وي جی مونږ مسفله طرف ته د مسفلی کبری طرف ته نه غټیټه ده نو د نبی علیہ الصلوۃ والسلام ولادت چې ده کنه ولادت د دې مسفله نه اعلی مکه کې طرف ته ده د ابو جهل ټټه طرف ته چې ترتاو شه دلته ده انسان فطری طور باندې که 400 والی خپل 400 سره بینی کلوړګینی هغه خړ دیوالونه خړې لکه یا هغه پسې خپ یو ژاړي دیر والا هغه غروب پسې غیده فطری محبت دی نبی علیہ الصلوۃ والسلام دغه اعلی مکه طرف ته راتاو شو دا او چې کلم لاړې کړه خدای د موږ تاسو ټول سره بوتلېږي تا وای کنه من خله ماته شه د نبی علیہ الصلوۃ والسلام باب السلام طرف ته را کوشو دا د سره بل دروازه د باب الشیبه او کله لاړې تاسو کنه د موږ ته شیخ الحدیث مولانا حسن جان صاحب دا ډېر خسته درس په د حدیثو دی باب السلام ته طرف ته چې څنګه راوځي کنه دی باب السلام نه نوځي دی طرف ته داسې دا لیټونه نه لګ غټاور دی د لیټون وغه چې صرف لیټ پکې لګیدلې یو غټه است کمبه دا او پاره کې غټ لګیدل دا د حضرت خدیجه رضی الله تعالی عنها کور دی اوس خو نشته خو غزه کې غلیټ لګیدل نه خدا ده نبی علیہ الصلوۃ والسلام باب السلام طرف ته نو اوس پتا چې عمره شروع کوي ابتداء به عمره بیا به تاسو حج وی نه دارته وي چې اوس په مونږ څه شي کو چیزو څه شي هغه ودا عمره کې څو شي اندي شابه شي او چې څو کنه وی الله دا غولم توفیق ورکړي دا څو خبرې دي شپږ دو فرض دو واجب دو سنت احرام به مونږ تاسو تړو د خپل وطن نه یا د میقات نه بهر او د احرام تړلو کې به مونږ تاسو دانیت کو چې خدایا دا ظاهری کپڑے ما ځان نه لري کې او د ګناهونو چې کوم ما تخکاری نه او څه شراب پر پیوسته الله هغه کا پیوست د ګناهونو چې سره پر لګیدلی الله ته په خپل فضل دارانه لري کې دا او غسل به وکړو او احرام به وچو او تلبیه به کوم وخت کې وایو د نفل نه رستو کپ جس کې چپټی کله کې نه وای کله وای احرام یو فرض خدا تړلی دي نو چې اوس راځي بیت الله شریف لا نو د اوټل نه چې تر روان شیخ کته ګوره چې په پردې تور سره باندې د سنو غرزي سره ځکه چې د دنیا خائس چې ده کنه د ټوله دنیا خائس د ټوله دنیا تکړه د ټوله دنیا تقوادار د ټوله دنیا خلک چې د حرم بیت الله تر رسي عجیب عجیب حسن وی پکې د ترکو د مصر د رشیا ممالک او چې چا لګ ډیر تربیت نه شوی تبلیغ کې وخت لګیدلې یا د اهل الله په صحبت کې لګ نه شوی پاغي کې د خلکو نه ګناهونه شي دا پاغي کې لوی لوی ګناهونه کې خلک مبتلا شي او من يريد فيه بالحاد بظلم نزقه من عذاب الیم دی دلته ما ته په خیال کې ګناه را لپدی پکړه نشتا په حرم کې په خیال براتلو باندې پکړشتا نو ان شاء الله چې بس حرم ته کوزګو نو بیت الله شریف ډیر ټیټ دی او لري دی دا نو نظرونه به ټیټي او تلبیه به وایو او چې سټیم بیت الله ما سره خو جسمر ملګری لاړ شي کنه ما ته معلومات کیږي پړوي کې کوشو هغه ته چې بس تاسو لاندې ګوره او چرته چې نظر اوچت کې نو ستا پورا برابر کې خو په تسلیه سره نو اوس چر راورسیږي په پړوي کې ملګرو ته به مې چې بس اوس
الحمدلله بس ځان د مشرانو خبره هغه کوه چې خدای زه سیاکار د تور سپینه ډېر بدتر د پمن سپینه ډېر بدتر او الله ستا د حرم د بیت الله ګوره او هغه ځای له مو ملګري بوتله هغه ځای کې اوس مؤذن بانګ وایي موږ ته شیخ الحدیث مولانا حسن جان صاحب وایي دار ارقم رضی الله تعالی عنہ کور دی چې چرته عمر رضی الله تعالی عنہ اسلام قبول کړي الله چر روانو صحابو داسې لږه موږ ناست او ور یې بند کړی او په دې چاوت کې وکاته چې عمر روان خلکو منډې کې الله د په هغې ځای باندې اوس مؤذن بانګ ویل دا دار ارقم رضی الله تعالی عنہ څه شی دی د کور د خدای نه چې سړی ته سوچ وکوه چې داسې ځایونو له سړی ورشي سړي څه کیفیت دي څه جذبات دي نو ماشاءالله بس بیا سړی بیت الله شریف ته مخامخ شي ما ډېر کتلی دي دلته یو دی د دنیادار قسم بعضې کسان وي که نه زړه سخت شي د په قبض کیفیت په تاریخ شي زړه نه اوښ سترګې نه اوښ که نه ځي دا کوم جذبات چې دا نه جوړېږي زه شیخ نقیب الله صاحب نوم به مو اورېدلی که نه نو الوداعي طواف مو ما ته چې تا د پیر صاحب نه څه اورېدلي چې طواف کې به څه شی کړو څنګه به وکړو ډېر ښه سړی ده دا کاسي کلیواله او ما ته وي چې زه خو مولانا د عربۍ دا شعر یاما عربۍ شعر رانیر دی خو قسم په خدای زور سره روان وم که نو هغه عربۍ اشعار یې شروع کړو یا الهي آتیکه المعاصي که څنګه اشعارو ده الا اله عبدك المعاصي څنګه ده مولانا چاته یا الهي عبدك العاصي اتاك دا شعر مکرم زین ذنوبه دا په اوچت اواز باندې وي غټ شیخ الحدیث دا یا الله تا ته ګناهګار راغلی خپل ګناهونه اقرار کوم او ژړلې دومره مو ورسره وژړل الله د داسې خلکو په معیت کې موږ ته حج او د عمرې توفیق راته نصیب کړي ډېر ښه مزه امتحانونه او ازمایښتونه پکې بیا ډېر عجیب حالت دي نو الله دې موږ تاسو په دومره بس دی انشاءالله اج به بیا چېرته بیان کوم چې په مزدلفې له به څنګه ځو مینا له به څنګه ځو او میدان عرفات کې به څه وایو هلته به څنګه ځو خو بر الفاظو کې خو مو زده شوه که نه انشاءالله چې په عمره کې څو خبرې شوې شپږ خبرې شوې او په حج کې څو خبرې شوې لس خبرې شوې دا مذاکره د جمعې شپه باندې حاجیانو سره کېده ډېر بیا حاجیان خوشحاله اوس چې ځانانو لمنځونه ګډوډ وو کلمه یې ګډه وډه وه دعوت عجیبه محنت دی نو ماشاءالله درې څلور ورځې په هغې کې کار وشو خپله هم حج لکه هغه شو سړي جذبات جوړ شي چې خدای پاکه زه خو مونږ هم بوتلی کېده تا ته خو دا یقین وکړه چې زه خپل غر ته نه یم چې زه به زرګي راته خوم چې ګوندې کرامت ورته ظاهروم چې زه څنګه تلم یو ورور مې دی داسې جلالي غوندې دی سخت لب لهجه یې را سره استعمال کړ په ټلیفون باندې سختې خبرې وکولې انتهایي سخته لب لهجه و رغې کړه ما ورسره بس هغه ترک کلام خو نو خو بس رابطه مې کمه کړه که نه بس ځان مې داسې راټول کړه کله ټلیفون راغی کله اوچت کړی کله نه اوچت کړی اوس یو ځل ټلیفون راغی دا هغه جنجال نه وروسته چې ټلیفون یې راغی تاسو په خدای باندې باور وکړئ چې زه کله حج له تلم هم که نه چې ملګري مې ته مې وویل چې 50,000 روپۍ قرض راله راکړه چې 50 روپۍ هم را سره نه وي نو ملګري ته مې وویل نو ټلیفون یې راته وکړه چې چېرته یې ما چې شرله بلهجې ما چې مدرسه کې یم چې پاسپورټ ته جوړ دی ما چې پاسپورټ خو ما جوړ دی چې کس مارو لږ لږه پاسپورټ ورکړه د حج داخله ما لګړې ده حیران واچه خو او حج مو وی آی پی جو 18 दिन वाला 21 दिन वाला ما چې ورځې ما ډېر وی چې سبقونه د خراب نشي ما یې غبره سره لګي ما چې بس اوس 400 د ویډي زکه بس نه وی غټ سفر دی پاسپورټ یې رانه واغست پاسپورټ یې رانه واغست زما خو رونو ته چېرته داسې نه وایم چې مال پیسې شته یا نشته او ما چې ګورم بله ورځ هم فلایټ و جامې مامې تیار را تیار کړې لکه خوب لیدل او یقین مه نه کېده چې زمزم او حج به څه شي او څنګه به ځو چېرته به ځو نو چې وتو که نه مدرسه کې هم پیسې نه وي تاسو څه هغه وخت کې نه وی هغه د بارګین والا دی هغه ته مې ټلیفون وکړ مې یو 50,000 روپۍ ما پکار دي او هسې چې ما سره خو نشته کروڑ بدله کې پرتې ده حالا امتحان اوس بچ جیب کې را سره 50,000 وي که 2,000 روپۍ را سره مړه هغه الله چې دا هغه کې انشاءالله دینه به هم نه پاتې کېږي تاسو په خدای وخت نور خپله لوړګي نه کولی شو چې حرم ته ورسېدم راته په انتظار و دغه خان چې کوم
او چې هغه را روان هغه وخت کې بیا حضرت صاحب راته نوې خو مینه یې راسره کړه چې کاته مې دو درځنې هغې راخښتې وراني او لوټې بیا به راته خلک چې هرغلی تا د دې اکرام نه دی کړی 2 درځنې لوټې یې راخښتې وې او لګیا بس حرم ته ورسېدم او بس حج بس سره به ملګري خو الحمدلله ثم الحمدلله ما چاته هغه مشرانو تربیت و چې ما چېرته نه قالن او نه حالن نه قالن او نه حالن قال په ذریعه سره چورته چې ضرورت مده او لګرا یو خو قرض دی یو سوال کړل او یو حال په ذریعه سره سوال کړل چې قرآن چې بس چیلې لراتلم او کور کې مې 2000 روپۍ پرې خو دي او 4000 مراخښتي او راوتلې و نو مولانا پالمپوري سی بي چې دا حال په ذریعه سره تاسو سوال وک حالات داسې جوړ کړي چې مجبوري مارا راکړل نو وی چې قال په ذریعه سوال باندې کوي او د حال په ذریعه هم څه نه کوي سوال نه کوي چې بل ډېر زیات راغلی دی خدای دا نه سره ضرورت نشته نو ما چاته سره په اشارو کې نه یو کې هم چاته نه وي خو بازار لاسې به هم کم تلم الحمدلله د مشایخو د قدمونو کې د ناستې د تربیتو انوري صاحب راته ایام معدودات دي شپه اکثر په حرم کې تیرو په انوارات ماتې وي چې شپې زیاتې ورځې لږ ارام کوه دغه کرین واقعه چې وشوه کال باندې ذات محمد کرین واقعه چې وشوه مولانا مفتی سید قمر صاحب ډېر وجاړل او خلکو ته سوال کوله جولې ورته غوړول چې دا موبایل پرېږدی الله ناراض دی د دې د وجې نه بهرحال خو څوک یې پرېږدي نو چې لاړو که نه دي هغه پرې ورته هم دي لارې د الله لارې برکت هغه پرې نو مدینه منوره کې یو ملګري وي چې مولانا صاحب مدرسې له زه له کجوره اخلم خو دا راته یو کومه اخلي طالبات راخالو مړه ما چې زه بس طالبات یې چشی پې کوه کله تر پټېږه او کله ورته یو څه وایه کله بل څه وایه نو چې یو 25 کیلو کجوره یې وخښته او د مدینې منورې کجوره یې وخښته د مدینې کجوره خو داسې وشو حاجي صاحب راسره و خو ماشاءالله عجوې یې مخښتې مبروم یې مخښته ما به بازار کې شنار یو کس 525 کې هغه وخت کې ریالو نو د لای به وړه وه د وجیح نه وړه وه یو کس 500 ریال راولېږل چې دا مولانا صاحب له هدیه ورکړه چې ماشوم یې له ځان له والی پرې واخله ما چې خطس الله نو حرم بیت الله ډېر برکات دي دنیا دپاره به نه ځو بل یوه خبره وری خواجه عبدالمالک صدیقي رحمت الله علیه به فرمایل چې بیت الله دپاره د غیر الله نه سوال مه کوئ څه به وي اخر کې چې حج ته روان یم عمرې ته روان یم ما قال په ذریعه سره او ما حال په ذریعه سره او الله نه غواړئ الله به هم داسې بوځي داسې به هم راولي چې ستاسو په هم ګمان کې به م نه ده د چا اراده ده انشاءالله خیر چې د عمرې یو جومات په تیاره و الله نه به غواړو انشاءالله چې کوم مقامات دي دارالندوه شوه چې مشرکین به پکې مشوره به یې کولې د نبي علیه السلام ځینه هغه پلر په هغې باندې به یو څه وخت کې خوشبويي اچوله چې سورلی د معراج د هغې نه تلې وه که نه سبحان الذي اسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى الذي باركنا ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنہ چې چرته تلاوت کو لوچت اوچت باندې او ماشومان ورته غوږ کې خوده هغه باندې یو شیشې سپي ګمبر ټاپوس جوړ شوی او ښایسته پواره په هغې باندې لګېدلی چې چېرته دغه کور خلک لاړ شي مټې ګړۍ ورپسې ګرځي چې دلته الفجر میلاویږي دلته فلانی شیخ میلاویږي د الله د مونږ د زړونو کې د غزې عظمت او محبت پیدا کېدله ټیک ده که نه انشاءالله دا مختصر مذاکره به د حج او د چا د عمرې الله دې مونږ تاسو په خپل فضل باندې په خپل رحم و کرم باندې د مقبول د حج او د عمرې سعادت ته راته نصیب کړي دا مذاکره وشوه چې الله مونږ لږ جذبات جوړ کړي د هغې زړه عظمت مونږ په زړونو کې پیدا شي الله دې مونږ تاسو له بهترین بدلی او جزای خیر راته نصیب کړي شیخ الحدیث مولانا حسن جان صاحب فرمایل چې دا یو مونځ په 1 لک باندې دی دا منفردن دی چې په جمع باندې شي نو یو مونځ په 20 لک باندې دی دا 20 لک باندې